الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد خلف، وإذا اؤتمن خان، أو كما قال. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. د عزت منی حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ پخپل کتبش احیاء العلوم چې دا پشپیش جلد بندی مشتمل دا د حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ دی تصوف لوی کتب دا خدان کتب شی حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ دی جب آغا افتینا چا آغا شل افتینا ذکر کری دی فآغا شی کیم آفاتینا مصیبتینا دی فآغا شی درویغ او غیبات هم ذکر شوی دی. جب پا مصیبتی پا آفاتی شی درویغ یا غیبات یا دا هم ذکر شوی دی. دموی عزت منی نن سبو د میشتوس معاشره شي کلی کوم په وطن شي میژویني چې زنه خلک داسې لوی لوی ګناینا چا کبیره ګناینا دي خلک هغه نه ځون بچ کولې کوشش کو او زنه داسې ګناینا دي چې په کبیره ګنای شي لوی لوی ګناینا دي نن سبو خلق پابند لګیا دي هغه د ګناه پته نه وته لګي چې آیا دا ګناه لري که ګناه نه لري آیا دا کبیره ګناه ده که دا صغیره ګناه ده خلق پښه لګیا دي او په دا باندې مصروف دي د عزت منه په دا ګناه شي په لوی کبیره ګناه شي لوی ګناه چا درویغ دي چیرته چې سړی دریمي چیرته چې لوټ شي په کیر شي درویغ وي سړی خپل شزینا ته درویغ وي بیبی ته دروی بیبی خاون ته درویغ وی بچای خپل لور ته درویغ وی اینا بدا چې بهار می لور شي بازو ته مارکیټ ته بیا په هغه شی الیا درویغ دی رښتیا خبره نشته مکمل په ارضی شی ار سړای کاروبار په کاروبار شي درویغ وی نکر پیشا سړی په نکری شه درویغ وی دفتری زنا کسون آپ خپل دفتر شه درویغ وی معاشران نن غون په دان لوی ګناه باندې لګیای غون په دان باندې وختای او بلکې د میشتوس په کلی وطن شه هغه کلمن سړی دا چې چا درویغه طریقه زداوی
چاغه چلاکی زداوی چا دوکا ور کول زداوی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې کې نه په ټول شلوی ګناه په کبیره ګناه شي هغه دا ګناه ده چې هغه درویغ ویل دي مش کچره سوچ وکي یو مقام دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حاضرین مجلس ته ارشاد فرمایلو صحابه کرام ته ارشاد فرمایلو سوي توي الا اخبركم باکبر الكبائر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمائی کہ آیا ذاتو سے خبر کا اے دے خبر نہ ذاتو سے خبر کا باکبر الكبائر چې کبیره گناہ په گناہ شي کیم گناہ نه دی آیا ذاتو صدد شای ونه شایا چا په کبیره گناہ شي لوی گناہ ده صحابه کرام وی تو فرمایي یا رسول الله ضروري مشته وشا چې مشته پته ولګي چې کبیره په گناہ شي لوی گناہ کیم گناہ ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې شی نه وته ذکر کړل اول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام می تو فرمایل الاشراک بالله د الله سره شریک جوړول کا په ذات شي وی کا په صفات شي وی کا په اعمال شي وی سړی د الله سره شریک جوړوي الله سره شرک نو دا پټول ګناه شي لوی ګناه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او بیا دویم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وحقوق الوالدین کبیره ګناه شي لوی ګناه دا هم دا چې د خپل پلور حق ادا کول مر پلور حق ادا کول او د حق نه ادا کوي نافرمانی کو مر پلور په نافرمانی شي لګیاوي مر پلور حق کوي د مر پلور اطاعت نکو الله قرآن سے زه انشاء الله ویلی دي الله تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما الله یہی چې کله تاسو میر پلور دا زئی ته ورسیږي بڑته به حالات ته ورسیږي اول خو دی الله عبادت وکا الله نه مسوا بل چې عبادت ما کا دویم دی الله د خپل عبادت نه بد دا خبره کو وبال والدین احسانا میر پلور سره شګړه وکا او کلا به سره کا ټول مری وسره کا او خصوصا په داس ځای شي چې میر پلور ورسیږي چې میر پلور دې بڑا ګون وي او تا او جو زونی دی وی پاغه ځای شي یبلو عنا عندك الكبر احدهما او كلاهما کایووی کدوا سرا دا زیت بوډا تیب تا ورسیږي فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما ایت اوف یا ما کا په ورکلنګې جاما دی می پلور نافرمانی سدو دی الله د شاله سره شریک جوړول نه الله سره د شرک نه بادا پټول نه لوی ګناه نبی علی صلوات و سلام په دا مقام باندې صحابه کرام ته وشلایدا مشتول دنیا خلق تعالی دا حدیث د پیغمبر علی صلوات و سلام مشتا فرمایلیدا چې دا غ د مر پلور درجه ډیر ازیته دو نافرمانی د شرک نه بدا لوی نافرمانی د خپل د مر پلور نافرمانی دو خدریم شای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الا قول الزور الا قول الزور دریم چې کیم کبیره ګناه شلوی ګناه دا وی چې آغا درویغ ویل دی بیا عربی چا روایت کړی دا
وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دا ګناهونه ذکر کول وکانا متکئا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تکیا لګولی وا او چې کله دا خبره وکړه فجلس بیا کښېناستو وقال ویل سیو فرمیل الا قول الزور الا وقول الزور خبردار کبیره گناه شي درویغ لوی گناه ده درویغ لوی گناه ده درویغ لوی گناه ده درې ورا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر لپسې دغه ټکی وکړو اول څنګه لګولای وو او چې کله دغه ګناهونه ذکر کول درویغ متعلق خبره رغلا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تکیا لګولې وا کښېناستو درې ورا پر لپسې وویل سړی سوچ وکړو مشته بداس کتلی وی چیرته داس مجلس وی چیرته پروګرام وی بیا پاګه شي یو کاس خبره کو او بیا دا څنګه لګولای وی ایو خبره بیانوي او داسې چې کله مهمه خبره روشي بیا آغا معتبر سړی وي عالم سړی وي بزرګ سړی وي مشر سړی وي بیا هغه کښینی وتا چې دا خبره بیا ور وایي دا داستو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څنګه لګولای وو کبیره ګناهونه ذکر کول شرک سم لوی ګناه ده د الله سره شریک جوړول الله وی چې زه هر ګناه بخښا او شرک نه بخښا پیغمبر سلام څنګه لګولای دا ارچګیږي نه بیا نه بعد د میر پلور نه فرمانی متعلق خبره کو چې دا کبیره ګناه ده څنګه لګولای دا چې الله وی چې داسې عمر ته میر پلور ورسیږي او فین ولا تنهرهما او پانه وتا کې ورکړنګي زبانا جواب بسخ جواب باندې ورکوي الله منع کړی دو خو بیا پیغمبر څنګه لګولای دا خو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبره کو چې الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور خبردار شي خبر شي د خبره نه وقول الزور درویغ شي د لوی ګناه ده کبیره ګناه شي څنګه لګولو کښناستو وتا علماء لیکي دا ټول ګناه شي لوی ګناه درویغ دي اونن می غونډه معاشره په لګیای سړی چې کیر ته لوشي په کیر شا درویغ وی ازنه کا سن وی چې کیر شو سړی درویغ شد ته ویلای شي نه مو عزت منه درویغه په یو صورت شان دی جایز سلویر مذهب باندې دا شای درویغ نه دی جایز زنه وی چې کله دوا مسلمان سره رټي پاتم شي درویغ ویا نه دا نشتا چې بیبي ته درویغ ویا دا نشتا دا من ګړد خبره دو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله مشته سویلی دي لعنت الله علی الکاذبین الله وی چې زل لعنت یا په دروازې خلقي دا ټکه چیرته نه کړی په قران په حدیث چې دوا مسلمان سره رټوي ته غته دروي خوشویا یا ته کېرته لوړ شي اشد ته دروي بیا یا ته د جهاد په ټیم شي هربا استعمالول پر دروي بیا دا سینلی ویلي دا سیویل دي چې د لعنت یې په دروازې نه خلکي اې دې پر یو بل ټکی علما از ذکر کوي توریا جایز دو چې سړی په داسې حالات شي سلویر حالت شامل شي چې ته یو داس خبره سړی ته وکي چې ته سو وشای ته بیانوي ان تو خپل مقصد وي آکاس په غام دې پوي نشي لکه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام متعلق ادریمی چې بیبي ساراوا الله حکم تکړه چې هجرت وکړي دی راون شو په سفر باندې وی یو کوم چا سره به شزینا ولی دلا شزینا به ونی ولا شزینا سره به دی بدعملی کړه داس کو مینه تر شوی دی داس خلق تر شوی دی وی چې کله ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په دا کوم باندې وراغلو هغه د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام شزینا ونی ولا چې دا شزینا سکتو دا کې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام درویغ ندی ویلی توریه استعمال کړی دو وی چې دا سکتو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ادنه خبرو چې دا قوم داس کو او چې کله چا سره به خیر وا اته به سنویل شذا باوی سرا
ترلی به سره بیا دی به هغه ښځینه نیوله او بدعملي به یې کړه. خو چې کله ابراهیم علیه السلام په ورغلو هغې کوم خلک یې ورته وویل چې دا سیکتو. بیا دغه ابراهیم علیه السلام ته وایي هذه اختي، دا خو دې مو خیر دو. او دغه الله قرآن شی ویلی دی انما المؤمنون اخوه، بشکه مؤمنون ټول سره وینه دي. فاصلحوا بین اخویکم، تاسې صلح کوي دې په مابین شي. ټول مسلمون نار ښځې دا ټول ورینه خوانې دي سره. ابراهیم علیه السلام دې ته خبرې ته اشاره وکړه چې دا مو یوه مسلمونه خیر دو. خو په حقیقت چې ښځه وه هغه کوم د خلکو ته پته نه ولګېده، خو بیا هغه کوم ډېر ظالم کوم ولګېدل هغه ښځینه یې ونیوله. دا واقعه دو. او مختصر دا چې ابراهیم علیه السلام دا د کې توریه استعمال کړه، دا د کې درویږ نه دي استعمال کړي په داسې حالات شي. نو هغه علما لیکلي دي چې څلوېرې طریقې باندې څلوېر ځایه شي هغه جایز دي توریه سره استعمالولی شي. یو په هغه وخت شي چې د تو بیبي وي ناشکره وي، ته ډېرې شګړې ورسره کې تو شګړې مني نه. او ښځینه شي یو دا درد شته، ډېرې شګړې ورسره کا، کپړې ورته کا، خوراکینه ورته راوړه، میوې تکې ورته راوړه. په نه خبره باندې چې کله لنجار وشي خاوند سره په دا کرښې مو وخت نه تېرېږي. دا څه زندګي دو، دا جهنم ده. اگر کې خالی په مقام باندې ځکه چې پیغمبر اسلام کې دغه عقل یې ناقص ده، عقل یې کمزوری ده. دا سیوری دي چې نه به وایې نه به ټکوي، دا طریقه مې ورسره کې حکمت په ورسره کې. کینه پښتۍ مثال پیغمبر علیه السلام مر کړی دا کینه پښتۍ دو چې سیخاوي سیخي جنا متیږي هغه په د زناور شبا وی د پښتۍ چې کله سیخاوي دا غوروي چې سیخاوي سیخي جنا پلوز باندې نه په تبر باندې چې کله وی وای ول بیا متشي شزینا سره د حکمت کې. نو ایگه نا شکر شدینا ټول عمر شکل سره کا ایگه تا درویغ ماویا درویغ ندی جایز هیتا توریه استعمال کا یو شای تو روڑو ویتا آغا شای که مد و کام دا چک مت ولا غوړي ته پاګه د 10 الفاظ استعمال کا چاغه شدینا هغه وینه مراد وینه اخلي اچک مت. او یو دویم پاګه واخشه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام علماء لیکلی دي چې دوی مسلمانونه په مابین شي ته پاګه واخشه درویغ ما یا درویغ نه دی جایزه میږي ویای مشرون نیواوري چې ته په ودی شیزه نسوا بیا مشرون وی بیا چې کله فیصله کړه وی چې درویغ به تو وی چې دا 2 سره به جوړ شي درویغ جایز دی. دا خبره نه درویغ نه دی جایز کجا درویغ جایز وای پیغمبر به په حدیث شی ویلای وای الله به په قران شی ویلی وای پیغمبر سوی په حدیث شی آیات المنافق ثلاثون د منافق 3 علامات دي اذا حدث كذبا چې کله خبره کو درویغ دا منافق تا ای پیغمبر جواب ویلی وی چې منافق دا کدا چې خبره کو درویغ وی دا منافق تا. او بیا الله سوی چې لعنت الله للکاذبین ذلانات په درویغ نه خلق کې نو مې راتمنه په هغه ټیم چې توریه استعمال کا دا سه خبره استعمال کا چې هغه د دوی په مابین شي کیږي خو درویغ نه وي خو ته هغه اشاره ورکوا چې کی ما مخاطب وي چې هغه بل مناوینه غته خپل مناوینه خلې. او بل دریم په هغه حالات شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي درویغ نه دی جایز خو میدان جنگ په حالات شي توریه استعمالوا چې مخاطب یو مناوینه خو ته بل مناوینه خلې په وخت درویغ نه توریه جایز دو. او سرورم په حالات شي چې کله دعا کا سنوي شر خطر ویتا یو کاستا او بل کس نقصان ور کوي او ته په هغه ټیم چې درویغ ما ویتا ویا لکه میشتوس به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره ودلی وی چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکه نه هجرت کړو مدینه منوره ته بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق اعلان کړی وو بیا یو کافر وو
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورسره پیغمبر اسلام دوا سره راوون دي بیا کافر ور مخ کړو ور مخ شو ابوبکر صدیق په جندلو چې دا ابوبکر صدیق ته خو پیغمبري نه ولیدلای هي پیغمبر شکل صورت نه ولیدلای نه په جندلو بیا دا ابوبکر صدیق ته وی چې ابوبکر صدیق ته سړی سکتا چاته سره راونی دا سړی سکتا ابوبکر صدیق دادی کوي دروغ نه وی ته وی سوي ته وی چې دا سړی دا سیکتا دا وی ته وی رجل يهدنني الى السبيل دا یو دا سړی چې متل یار وشای مخشه په مکه او مدینه ته خلک چې سفر کړي به بل یار پته نه وتا ایسو پاردشه بورډ لګیدلی دی پته لګی وتا بیا نوې کاس پر وګړه پته به نه وتا لګیدا بیا ابوبکر صدیق وی ته وی چې دا 10 سړی د متل یار وشای خو یار یا بل یار نه مراد وا چې اسلام ول یار وا حاکم کاسو ادا وی چې دا کې چې ته می سپارو غلای وی نو بلادا ادا لیال لکه وتا وشای د مدینه یار وتا وشای په هغه د کا درویغ نه دی ویلی سی وی ته ویل چې دا متل یار وشای خو یار د اسلام یار د ابوبکر صدیق نه مرادو د بل یار نه مراد وا نو د می عزت منه په چار دادو لوی ګناه ده پیغمبر اسلام د منافق علامات وشالی دي په دوا قسمه منافق تا اعتقادي عملی دا د کې عملی وینا مراد ده چې هغه منافق درې علامات دي اذا حدث كذب کله چې خبره کو درویغ وی پیغمبر اسلام جدا منافق تا دویم و اذا وعد خلف کله چې وعده کو خلاف ورزي کو دا منافق تا دریم و اذا تؤمن خانه کله چې منافق کو په خیانت په شکو دا منافق تا نو دا سمره لوی ګناه ده چې پیغمبر د منافق ټکه استعمال کړی دا الله پاک د لعنت ټکه استعمال کړی دا او کبیره په ګناه ش لوی ګناه ده او نن میش معاشره ش لګیای او کې شا بهار یا په دفتر شا پار ځای شي کیم لته او خصوصا په عدالت شي هغه دغه خو چې وکیل ته وشي ته وشای چې بدا درویغ به خلاصيږي په دا درویغ به تا پروازه په بدار اشتیام یا درویغ یا ها طریقه مر زکاوی لوی منبع لوی زی آغا عدالتی ندی نو پچار داو دی میزت مره میشه ها که خبره سیخ خبره رشتیا خبره پیغمبر اسلام میری سید کو یونجی رشتیا سو دا چابیدو انسان هر دیش الله کلاو کوي او الکیز به یهلک درویک صلاح هلاکوي نو الله پاک ته میز هلاکت نه وسوتی الله د میز د ټول امانه توفیق مشته نصیب کو یا الله ته مين رضی شي یا الله میش په حال باندې یا الله رحم وکي یا الله په میش کیم ګونای نه موجود دی یا الله غیبات او شیمات درویغ یا الله مینا لره کې یا الله په میش خدا پیرا دین باندې عمل توفیق مشته نصیب کې یا الله دې میش په حال باندې یا الله رحم وکي یا الله دې میش په د علاقہ په د ملک په د وطن شي الله امن ورولې امن یا الله کین دې می الله وګرځوي یا الله میش ځل منزینا دار عزت کوتینا حاجینا تلاوتینا ذکرینا عبادتینا یا الله په خپل دربار شي الله قابل منزیر کې یا الله په ټول اعمال شي میج اخلاص پیدا کې یا الله سیمنا علم الاسلام سیمنا مجاهدین دی یا الله ته کامیاب کې فاتحه کامیابی نصیب کې او یا الله خدای میج د ظالمون ظلم نه وسوتی یا الله میش په خپل ظالمون ما کې او کیم خالد میز جماعت سره مدد کو تعاون کو یا الله په دنیا آخرت سے بلدی نصیب کې سی جماعتینا مدرسې خدا بدوی ته کینا خدا پاک عبادت کې او یا الله ته مینا روزي شي او چا دا غونه غشتري یا الله سویلنا قابل کې حاجتینا پیرا کې مشکلاتینا یا الله په خوشی باندې یا الله بدل کې الحمدلله رب العالمین.